امیر اهل سنت تعویذونو کې هم ختم مدینه لیکلي. تاسو باندې خبر امیر اهل سنت چې څومره تعویذات دي په تعویذونو کې هم ختم مدینه یا جنت یا بکی شریف لیکلي وي. دا څه شی دی؟ دا محبت دی. امیر اهل سنت فرمایي که څوک زما سینه وسیري او زما دا زړه راوباسي، زما په زړه وګوري، زما په زړه باندې هم الله مدینه لیکلې ده. دومره محبت امیر اهل سنت یو ځل حج ته لاړه، نو امیر اهل سنت په خپله دا بیان کولو چې هلته په مدینه منوره کې کم ګټر وي هغو په ګټرو باندې هم مدینه لیکلي وو. هغې زمانې خبر دی. نو امیر اهل سنت یو ځل هغه مدینه چې په ګټر باندې لیکلي وو هغه ته ورښکته شو ښکلولو. نو چا ورته وی چې داسې که دا خو ګټر چې کوم سر دی هغه دی او ته دا ښکلوې. وایي زه دې ته نه ګورم، زه دښته ګورم چې په ده باندې دا الفاظ څه لیکلي، دا الفاظ پې باندې لیکلي دي مدینه، او مدینې سره ما محبت دی، مدینې سره ما مینه دی، مدینې سره زه تر او تازه کېږم، مدینې سره زما محبت دی، دې په وجه سره زما ایمان هم الحمدلله سیوا دی. نو ما عزتمندو قدرمندو تړپ پیدا کولو دپاره پکار دی چې سړی یو درد وال نعتونه اوري، درد وال نعتونه اوري چې په هغې کې د مدینې منورې ذکر وي، د مدینې یو ذکر وي پکې. او ما عزتمندو دې نه علاوه داسې په محفل کې کښېني چې هغه کې دقسې ذکر وي لکه څنګه چې اوس مونږ واورېدو. او دا مونږ باندې لازم دي چې خپل اولاد ته وښایو، خپل اولاد ته وښایو. محبوب فرمایي دریم زما د اهل بیتو مینه خپل اولاد ته وښایي. نو اهل بیتو مینه هم ضروري دی. چا په سینو کې د اهل بیتو مینه نه وي دا اسې لګیا دي. ګوره قرآن حکم دی قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودة فی القربا. ای محبوب دی خلکو ته وفرمایه چې زه په قرآن تاسو نه اجرت نه غواړم، زه صرف د ستاسو نه خپل اهل بیتو محبت غواړم. زما اهل بیتو سره سیدانو سره به تاسو محبت کوئ او له زړه نه بیا ورسره کوئ، بیا به تاسو کامیابي وي. نو الحمدلله فی زمانه دا ټولې خبرې او عشق و محبت خبرې دعوت اسلامی په دې خوشبودار ماحول کې ملاویږي. مونږ ته پکار دی چې په خپله هم دې خوشبودار مدني ماحول سره منسلک اوسو او خپل اولاد هم دې سره ساتو. دا به هله کېږي چې مونږ افتوار اجتماع ته پابندۍ سره راځو، بیا خپل بچي سره راځې کور کې بیا تپوس ترې کوه چې ها دا راته ووایه اجتماع کې نن څه بیان شو. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین.